ښه نن ولې زموږ لیکچر دی پر ريزسټرز باندې. نو مونږ د نه اولنی لیکچر کې مونږ دا لږ شان دې باندې مونږ خبره کړې وه چې ريزسټر څه ته وایي، خو لږ شان مونږ بیا نه دې باندې دې پاس نه داسې تېر شو چې لږ شان دې باندې تاسو ته ریوایز شي چې ريزسټر څه ته وایي. نو ريزسټر څه ريزسټنس چې دا ريزسټر ورډ دا ريزسټنس نه راوته. ريزسټنس څه وایي چې فرض کړئ دلته نه یو شی داسې تلل غواړي او تاسو منځ کې داسې ولاړ شي او ورته نه ته به نه ځې، تاسو ورته ودرولو کوشش کوئ. تاسو ورته ودرول کوشش کوئ، تاسو څه کوئ؟ تاسو ريزسټنس کوئ لګئ، تاسو د وخت کې ريزسټنس کوئ لګئ. بالکل داسې پرنګ ريزسټر چې وي که نه د دې الکټریکل سرکټ کې څه کاري چې داسې چارج تیریږي لګیا دی، دا منځ کې داسې راشي او دا وایي نه چارج ته به نه تیریږي، دا والا لاره بندوي چې ريزسټر زیات شي نو چارج نور زیات کم تیریږي او چې ريزسټنس کم وي نو لږ چارج پکې داسې تیرېدل شروع شي. نو ريزسټنس داسې دې ته وایي ريزسټرز. نو ريزسټرز ولې موږ څه قسمونه دي؟ اولنی قسم چې موږ کوم به د ټول نه چې کوم عام طور باندې ګورو هغه وي فکسډ ريزسټر. هغه جوړوي داسې هغه وي منځ کې داسې یو ډبه جوړه شي او دا داسې تېر شي. دې کې صحیح به د دې یو فکس ريزسټر دا بس بازار کې هم داسې ملاویږي چې فرض کړئ دا شو 12 اوهمز، نو دا به هم 12 اوهمز دې کې هېڅ فرق نه راځي. 12 اوهم څه ته وایي؟ اوهم وایي د ريزسټر والا کم یونټ دی هغه وایي اوهم. دا به هم 12 اوهم راغو او که چې فرض کړئ تاسو بازار ته رایئ تاسو ته غټ ريزسټر پکار 15 اوهم واخلل، چې ډېر غټ پکار و تاسو د 100 اوهم د 100 اوهم واخلل، 10 اوهم 60 اوهم 100 اوهم د دومره څومره پکار دی تاسو عمره باندې. بیا یو بل ټایپ ريزسټر دا وی ویریبل ريزسټر. ویریبل نامه ویریبل صحیح ویریبل داسې شي چې کم یو شانتي نه وي هغه تاسو بدلولی شئ. نو بدلول لپاره موږ وو ویری ريزسټبل. ویریبل ريزسټر بل داسې ویریبل ريزسټر داسې چې تاسو غواړئ نو د دې ريزسټنس تاسو کم کو، خو تاسو چې کله پکایو ريزسټنس زیاتول غواړئ تاسو دې ته دا 12 نه تاسو دا کو 15 چې نور کمول دې ته کمول غواړئ تاسو به دې ته 12 15 په ځای دا 15 کراس تاسو دې په ځای دې ته کو 5 اوهمز. نو ویریبل ريزسټر څه ته وایي؟ ویریبل ريزسټر هغه ريزسټر ته وایي چې تاسو چا ول ريزسټنس بدلولی شئ. بیا موږ څه وي یو بل ريزسټر نامه ته موږ تھرمسټر. تھرمسټر صحیح تھرمسټر وي داسې ريزسټر چې دا موږ داسې جوړو اسې دا ویریبل ريزسټر ما تاسو ته ونه ویل دا داسې جوړوي چې دا داسې بالکل ما فکس ريزسټر په شانتي خو منځ داسې لاین تیر کی لاین څه لپاره موږ دا خو لپاره وو چې دا بدلولی شو. تھرمسټر څه وایي؟ تھرمسټر هغه ريزسټر چې کم ټمپریچر سره د دې تعلق دی، ټمپریچر سره ګرمي څومره ده یخني څومره ده د دې تعلق سره د ګرمي یخني سره دی. چې فرض کړئ دا یو کمرې کې تھرمسټر لګېدلی دی او دې کمرې کې مونږ کنه دلته هیټر ولګول، دا اوس هیټر دی دا دې باندې هیټ ویشتي ټیک شو. نو دی به څه کېږي تھرمسټر والا چې کم ريزسټنس دی هغه به کم شي، تھرمسټر ريزسټنس به کم شي دې نه به چارج زیات تیرېدل شروع شي چې څنګه ټمپریچر زیات شو نو ريزسټنس کم شو ٹھیک شو. تھرمسټر داسې کار کوي دا جوړی څنګه دا داسې فکس ريزسټر په شان جوړ شو منځ کې دنه داسې لاین تیر شي او لاندې داسې لکیرو لګوي. نو تھرمسټر څه کار شو چې ټمپریچر زیات شو چې کمرې کې ګرمي زیاته شو نو د دې به ريزسټنس چې دا به کم شي. بیا ال ډي آر څه ته وایي؟ ال ډي آر وی لایټ ډیپینډنٹ ريزسټر. لایټ ډیپینډنٹ ريزسټر څه مطلب؟ ډیپینډنٹ څه وي چې کوم ډیپینډ کوي چا باندې فرق پروزي چې دا لایټ باندې لایټ مطابق دا ريزسټر چلی. نو لایټ چې څنګه ټمپریچر کې تھرمسټر والا ټمپریچر سره تعلق هم داسې ال ډي آر دیته موږ شارټ فارم کې دیته موږ ورکوټ و ورنه دیته پورا نامه لایټ ډیپینډنٹ ريزسټر. نو چې لایټ زیات شي نو ريزسټنس به کم شي. چې کمرې کې موږ بلب ولګول باته بلا کا نو دا چې کله لایټ داسې راځي نو دی به ريزسټنس کم شي. موږ لایټ سره چې زیات شو ريزسټنس کم شو. دې ته جوړول موږ هغه فکس ريزسټر جوړ کو پاس موږ داسې دوه ایروز دا دوه لکیرونه جوړ کو چې موږ دا خول غواړو د پاسه لایټ را روان دی لایټ خولو لپاره موږ دی باندې داسې لاینونه جوړ کو. ښه اوس ريزسټرز والا یو لګولو طریقه وي یو وی سیریز کنیکشن. سیریز کنیکشن څه ته وایي؟ دلته دا ډایګرام کې وګورئ دا دوه ريزسټرز دي یو ريزسټر دا دی 10 اوهم والا یو بل ريزسټر دا دی 10 اوهم والا دا سیریز کې لګېدلی. سیریز څه مطلب شو دا بالکل ځان دا یو لاین یو لکیر تیریږي د دې خونه داسې او دې کې دواړه
یو مخکې ولګېدو په دې لکیر باندې ولګېدو او دویم په دغې لکیر باندې مخکې ولګېدو دا موږ څه به موږ وو دا دواړه سیریز کې کنیکټډ دي سیریز سوي بالکل یو لکیر کې لاین کې کنیکټډ دي نو همداسې چې کله سیریز کې کنیکټډ وي نو دې باندې څنګه دا ريزسټر څنګه کار کوي نو موږ تاسو اگر د پوره سرکټ چې دا پوره سرکټ د ريزسټنس کیلکولیټ کول دي نو اور د کې دا دوه ريزسټرز دي دا دواړه سیریز کې لګیدلې دي نو موږ به د ټوټل ريزسټنس به څنګه پیدا کوو نو د دې کوم فارموله د هغه د موږ ټول ريزسټنس په د ريزسټرز ولا ريزسټنس په اډ کو څنګه فرض کې د کې ستا وګي د کې دا یو د 10 اوم ولا دا بل د 10 اوم ولا نو دو 10 اوم ولی د ټوټل ريزسټنس شو R1 + R2 دا شو 10 + 10 او د ټوټل چې ريزسټنس شو هغه شو 20 نو د دې څه فارموله چې سیریز کې د موږ ټول ريزسټنس به اډ کو چې څومره زیات ريزسټرز لګیدلی څومره ريزسټر زیات لګیدلی عمره به ريزسټنس انکریز کیږي سیریز ولا ټول چې کوم ريزسټرز دي د مینس کې به د سیم کرنٹ به فلو کیږي ولې سیم تار باندې لګیدلی نو کرنٹ چې کوم فلو کیږي لګا د سیریز کې اوبه سیم کرنٹ فلو کیږي ټول ريزسټرز باندې بل خبره د دې چې EMF سي وولټیج چې د بیټری نه کم وولټیج وسی هغه به ريزسټرز کې ډیوایډ شي 5 وولټ والا بیټری لګیدلې دا 10 ريزسټنس د دې نو د کې د نه بس سمره ريزسټنس د کې به سمره وولټیج راځي نو 5 دین دا به دوه کې ډیوایډ شي یو به د خلاړ شي دا وګورئ دا د خو یو د خو دی نو 2.5 د کې لاړ شي 2.5 د کې لاړ شي او چې فرض کړئ د دې ريزسټنس وو 20 ټیک شو دا 10 نو 20 او د دې ريزسټنس وو 10 اوس پس کېدو او فرض کې د دې ريزسټنس وو 5 اوس هم دته 2.5 راتلو او 2.5 دلته 2.5 نه اوس به د خوا زیات راتلو ولې د دې ريزسټنس زیات دی نو چې ريزسټنس زیاتی نو دغه وولټیج زیات شي چې دلته ريزسټنس کم دی نو وولټیج کم شو دله بس راتلو دله 4 وولټ راتلو دله بس راتلو یو وولټ راتلو نو دا څنګه پروزي فرق ته خبره ده د فرق د داسې به پروزي چې ريزسټنس زیات شي نو وولټیج زیات ملويږي چې ريزسټنس کم شي نو وولټیج کم ملويږي اوس دغه موږ دغه یو بل خبره ده چې دا موږ د کې دلته لاندې لیکل چې if R is more resistance is more no it will get higher voltage or چې equally divided as long as R is same چې resistance دوړو کې یو شانتي نو دوړو ته به یو پرنګ به voltage ملويږي بل کنیکشن طریقه دا هغه ته موږ وو parallel connection څنګه وي parallel connection دا سي چې resistors چې دي دا وګورئ یو resistor دا سي لګیدل دي او بل ريزسټر دی دغه بل لکیر باندې لګیدل دی په یو لکیر باندې نه دی دا یو بل سره مینس کې داسې لکیر جوړې دي شي نو دا یو بل سره پیرالل لګیدل پیرالل لاین څه وي دا یو لاین داسې روان دی یو لاین داسې روان دی دا پیرالل لاین دی سیم لاین دی چې دا سیم لاین یو لاین دا یو لاین تیریږي خو پیرالل سه یو لاین داسې روان دی عمر سه لاندې بل لاین روان دی ورسه پاس بل لاین روان دی دته موږ سبو دته موږ وو پیرالل کې لګیدل نو دا دوه په سیم لکیر باندې نه دي دا الګ لکیر دا الګ لکیر دی دا موږ سره پیرالل کنیکټډ دي نو اوس پیرالل کې چې کنیکټډ وي نو موږ د پوره ريزسټنس چې کیلکولیټ کول غواړو سرکټ والا یو ريزسټر موږ سره R1 موږ سره دی 10 اور R2 دی 10 چې سیریز نو موږ به ته په یوځای اډ کړو موږ به ته ویلو R1 + R2 چې په سیریز کې خو خو په سیریز کې نه دی د لکه موږ فارمولا استعمالو هغه دی دا فارمولا استعمالو 1 over موږ وو یو 1 over ډیوایډ کو 1 سره R1 اور بیا 1 over R2 plus 1 over R3 او که سلور شو او که 15 شو چې څومره زیاتی دا په دې کې سیریز کې دا فارمولا ده د R1 R2 R3 R4 R5 R1 یو وینو یو به پاتې چې 2 وینو R1 + R2 چې 3 وی R1 + R2 + R3 نو دا داسې وي نو دا اوس د کې وګورئ د کې چې پیرالل کې کنیکټډ نو موږ داسې لیکو او چې د کې وګورئ د ایکویشن لپاره د کې د موږ سب راځي R1 زموږ ده is equal to 10 R2 څه ده is equal to 10 کنه نو اوس چې د دې موږ ټوټل ريزسټنس کیلکولیټ کوو نو به راځي 1 over R ټوټل ٹھیک شو is equal to 1 over 10 plus 1 over 10 نو 1 over 10 plus 1 over 10 موږ څه به راځي تاسو ته کده کې دا به راځي 2 over 10 وراشي کنه
دا میथ्स دا دی د کیلکولیټر نم کولی شئ خو دا 2/10 به راشي 1 دا او دا بس راشي او چې تاسو دې ته سمپلیفای کوئ به چې پاس 1 راشي که پاس 1 ورغه سمپلیفای بشي دا بس شي 1/r total is equal to 1/5 کنه نو اوس د کې ټوټل ریزिस्टेंस څه شو 1/5 د ټوټل ریزिस्टेंस نه 1/5 ټوټل ریزिस्टेंस نه دی ټوټل ریزिस्टेंस ته د لاندې چې د کم ډینومینیټر کې کم د فریکشن ولا لاندې نه حصے کې کم نمبر دی هغه ټوټل ریزिस्टेंस دی نو ار ټوټل چې دی هغه بشي از ایکوال ټو 5 ohms د پورا سرکټ ولا ریزिस्टेंस 5 ohms دی ٹھیک شو نو دا پوه کېدو لا ضروری دی چې د کې به 1/5 ته به آنسر نه لیکي آنسر به لیکي نو هغه به لاندې نه ولا چې کم حصہ ده هغه به ها دی باندې لکه کوم هغه ګورو نو هغه دی چې د ټوټل ریزिस्टेंस اف د سرکټ ډیکریزز ها د دې څه مطلب شو چې ریزिस्टेंस څومره تاسو به زیات اچوي دلته یو ریزिस्टर واچو بل واچو چې بل هم واچوي نو ریزिस्टेंस به د پورا سرکټ ول ریزिस्टेंس به ډیکریز کیږي کم کېدل به شروع شي چې سیریز کې تاسو زیات سرکټ لګوي زیات ریزिस्टर لګوي نو هغه به زیات کېدل شروع شي خو چې په تاسو پیرالل کې لګوي نو ریزिस्टेंس به کم کېدل شروع شي each resistor in the circuit gets the full voltage from the supply ها اوس آی کې سبو آی کې به وولټیج دا ډیوایډ کېدو یو نیم به د خو راغو نیم به د خو راغو کنه خو د کې به داسې به بالکل نه وي د کې به چې بیټري د 5 وولټ ته نو دته هم 5 وولټ سي او دته هم 5 وولټ سي دوه ته 5 وولټ سي کله پورې هغه پیرالل کې لګیدل یو بل یو لکیر کې نه دو الګ الګ لکیرونه کې لګیدل الګ الګ سرکټ نه تیری الګ الګ تار نه تیری الګ کرنٹ نه تیری نو آی باندې به دوه له سیم وولټیج ملوي دوه له یو پرنګ وولټیج ملوي د دې لکه فائدې چې تاسو نو فائدې دا دي چې ایچ کمپوننت تاسو انډیپندنټلی کنټرول کولی شئ د باندې پوه کېدل دا چې فرض کې د خو موږ یو لایټ ولګول د دې ریزिस्टेंस صرف د تعلق دی دا ریزिस्टेंस د باندې فرق نه پروزي د خو چې فرض کې 20 کومګر او هم نو د بلب چې دلته موږ لګول د باندې فرق نه پروزي نو د بلب ته تاسو الګ شانته یو خپل طریقې سره کنټرول کول غواړئ تاسو پیرالل کې ولګوي د ریزिस्टेंस نو دته به تاسو آی شانته دته الګ الګ خپل کنټرول کې ورولل شي if one component breaks others won't be affected دا فرض کې چې دا مات شو دا ریزिस्टर کار پرې دا به اله بم کار کوي نو دا دلته چې بلب لګیدل یا به کار کوي خو په سیریز کې اگر تاسو دا وګورئ سیریز کې اگر دلته بلب لګیدل دي او دا کار پرې خو نو کرنٹ خو نه تیریږي ناړو نو سبا کېږي دا بلب کار پرې دي نو پیرالل کې صحیح کار کولی شي all components get the same voltage دی باندې موږ پوه کو چې پیرالل کې کله لګیدل به نو ټول لکیرونو کې به سیم وولټیج سي نو څومره دا وو په ریزिस्टर्स باندې ټاپک نو نن ولوم دومره ټاپک دی د کې تاسو سم نور تاسو کولی سم تاسو ته کنفیوژن پاتې شو سوال دی کمنټ کې لاندې ولیکئ نن لیکچر لپاره هم دومره نور چې سم ایشو وي ماته ضرور وای او که ویډیو خوښ شونه لایک او سبسکرایب وکړئ چینل ته نور ویډیو کې بدینه پس پر راځي ای لپاره تاسو انتظار وکړئ او دې ویډیو دومره به الله حافظ